أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة البقرہ آیت نمبر 36. دا آدم علیہ السلام واقعہ شروع. فأزلهما الشیطان عنها. اللہ پاک آدم علیہ السلام منع کړو چې تاسو به دې ونې ته نه نږدې کېږئ. نو فأزلهما الشیطان عنها، د شیطان خو ورسره دشمني وه، نو شیطان دوکه کړل، وښویول، په دروغ قسمونه ورته وخوړل، او د آدم علیه السلام خیال دا و چې د خدای په نوم په دروغ قسم نه خوري. قسمونه ورته وخوړل چې تاسو دا ونه وخورئ نو تاسو به همیشه په جنت کې پاتې شئ. او د آدم علیه السلام نه هیره وه هغه خبره، د کوم حکم چې الله کړو چې تاسو به دې ونې ته نه نږدې کېږئ، او شیطان ورته قسمونه مو خوړل. نو فأزلهما الشیطان عنها، شیطان وښویول دي، دوکه یې کړل د هغې نه. نو فأخرجهما مما كان فيه، الله جل شانه ورته وفرمایل چې تاسو خو ما د دې ونې نه منې کړې وې، تاسو ولې وخوړله؟ نو فأخرجهما راوی باسل مما د هغه جنت نه کانا فيه چې دا دواړه پکې وو. وقلنا، او موږ ورته وی اهبطوا، لاړ شئ تاسو ځمکې ته، بعضکم لبعض عدو، تاسو کې به بعضې د یو بل دشمنان وي. مسلمانان به د کافرانو سره دشمني کوي، دغه رنګې بعضې انسانان به د بعضې انسانانو سره بغض او حسد ساتي. دنیا کې به ژوند تېروئ. ولکم، ستاسو دپاره مستقر، ځای د استوګنې دی، ومتاع الی حین، او هلته کې په دې دنیا کې ستاسو دپاره فایدې دي تر څه مودې پورې. څه وخت پورې به هلته یې، بیا به دې جنت ته راځئ. لہذا آدم علیہ السلام دا هو بیبی او جمیعاً یہ اوئے، احبتو یہ اوئے. رستو اللہ فرمائی جمیعاً ټول لاړ شئ. مراد تے آدم علیہ السلام، حوا بیبی او د دې په شا کې چې کوم اولاد دی هغه ته مراد دی، یعنی د دې په قسمت کې چې کوم اولاد دی تر قیامته پورې دا ټول ته مراد دی، ځکه یې د جمع صیغه استعمال کړه. فتلقى آدم من ربه کلماتنا، پس ذکر آدم علیہ السلام د خپل ربنا کلمات، سو کلمې، فتاب علیه، نو الله پې رجوع فرمایله. آدم علیہ السلام د جنت نه راکوز شو، د سریلنکا او سرندیب په مقام باندې. حوا بیبي دا چې کوم دی د جدې په مقام کې راکوزه شوه. د عرفات په میدان د دې یو بل سره تعارف او مخامخوالی وشو، ملاقات وشو. بیا آدم علیہ السلام په دې خپله خطا په دې باندې چې کوم دی نو الله ته جړاګانې کول، دعاګانې کول. الله ورته کلمه ښیي، الله جل شانه ورته چل د دعا ښیي چې داسې دعا زمانه وه. نو آدم علیہ السلام د الله جل شانه نه کلمات زده کړل. هغه کلمات څه دي؟ رستو آیاتونو کې او سپارو کې راغلي دي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا دعاګانې آدم علیہ السلام شروع کړل. نو فتلقى آدم، زده کړې آدم علیہ السلام من ربه، د خپل ربنا کلمات، یو څو کلمې. فتاب علیه، نو الله رجوع فرمایله په هغه باندې. انه بشک د الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم، توبه قبلونکی او مهربانه دی. قلنا موږ ورته فرمایل اهبطوا، ښکته لاړ شئ، منها د دې ځای نه جمیعاً ټول،
فإما یاتینکم منی هدن د یو حکمت په بنا باندې الله فرمایي تاسو ښکته لېږم خپله خدایي ښکاره کومه بیا چې کله ښکته لاړ شئ ځمکې ته د جنت نه او د اسمانونو نه لاړ شئ ځمکې ته لاړ شئ نو فإما یاتینکم منی هدن بیا چې تاسو ته راشي زما د طرفه هدن هدایت او کتاب او دین دل راشي نو فمن تبع هدایا پس چا چې پیروي وکړه زما د هدایت نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون هغه خلکو باندې به نه سیروي او نه به غمجن وي الله فرمایي چاته چې زما قرآن راغی زما دین او زما شریعت او زما پیغمبر هدایت په دې باندې عمل وکړو نو دی به نه په دنیا کې پریشانی او نه په قبر کې او نه په آخرت کې خوف علیهم فی الحال به پریشان نه او نه به آینده پریشان نه چې د سپاتی شي هغې پسې به خپئ چې آخرت ته راشي الله فرمایي او نه به آینده ته چې کوم دی د څه خبرې غم وي نو فلا خوف علیهم نه به یې سیره په دې باندې ولا هم یحزنون نه به دې غمجن وي بشرط دی کہ پا قرآن باندې عمل وکړو په هدایت باندې روان شو نو چې څوک په هدایت او په قرآن باندې روان شي او عمل پې وکړي الله فرمایي ویده ته به هېڅ قسم یره او خوف نه غمجن به نه به په قبر کې یریږي نه به په دنیا کې یریږي او نه به په آخرت کې یریږي هیڅ قسم پریشانی به ورته نه والذین کفروا او کوم خلکو چې انکار وکړو وکذبوا دروغ یې وګڼل بآیاتنا زموږ آیاتونه اولئک اصحاب النار دک خلق دوزخیان دي یا د اور ملګري دي الله فرمایي که چا ومنله خوف او یره به پې نه او که چا ونه منله دوزخ ته به ځي هم فیها خالدون او دی به همیشه په دوزخ کې پراته وي تر تله به چې کوم دی همیشه دپاره دا نافرمانه خلق په دوزخ کې پراته وي چا چې هدایت او قرآن او پیغمبر